خدای قسم دوستانی داسې شي یو جنازه کې هم یو الک را منډه کړه چې را منډه کړه غلب لاندې ټوپ چې ټوپې کو خخت را داسې کړه لاړو مړی صاحب ماتل مولانا صاحب کا آیا دې پکاري پاسو خېجا که خپل آیا دې پکاري لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تیرې دو د مرګ نرست به دی راته په دې توره تیاره کې یوازې سملوي والله کې پرې 4 غنټې مړې لیټ کړو چې بیا خلق پړی پکې واچول او خپل لاسونه ولا وتړل او راي وستو 2 میاشتې په کور کې بیا تړلې دا څه بو مونږ به دسیو یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې بلانه مړ ها بجلیګر مولا وای مړ شو یاره خې خبرې به کولې لاړو بیرخه وته تاسو پوه شئ دا مونږ د ګډي رونې ورچا پسې به ناره وو هارون رشید زمانہ وا یو وینځي ور سره وعده کړی و چې سباش پهله برازم رانلا چرانلا نه توبه استغفار سخذ او خاوندو د خزه نامه غادره وا غادره ورته الخزه کزه مرشم والله تب بل میړه وکي دا غیر سړی خدای راستی کوي ول اعتبار می در باندې نشته ول تبه وګوره سموده پس سړی مړ شو خو چې مړ شو خزه بل میړو کال 2 پسې بل میړو کوس خو کال 2 تم څوک نه ګوري میړې لا بیمار پروتي دي ځان لبل خوخ کړی دا تاسو مونږه چې را بربندې کړی او دا چوبرې په دې سرکونو باندې ګرځي میړې لا په سر کې درد نه دی ځان لبل خوخ کړی چې خدای کله به مرداریږي چې زدغه وکم اوس یو بل شی درته حکومت راو باسي مبارکم شه او ډېر ډېر مبارک شه دا سه ټي وي در ترا ایجاد کړه چې بیک وخت به د ټوله دنیا د ټي وي سټیشنونو ته پکې کته شي بیک وخت او د امریکای بلو پرنٹ فلمونه بم پکې په خبر کې ګوري نو چارا تپرون وی چې خوا ټي وي ډېر ګران دی په 60-70 هزار روپۍ دی ماوي کدا په 10,000 ټي وي نن بیانو مغسته ده موچیانو مغسته ده چې خر چلی قسم په خدای وی مغسته ده دا غد زن طلاق بچی چي دي چې دا ټول ورځ خر چلی او خر پسې چوکر اغستی دا د سور زامنو دوی مغستی نو که خر چلولو والا په 10,000 ټلویزیون اغستی شو نن بیان چې کورونه وران دي په دې اړ په شکال کې روټه تپی لاندې دوی په 10,000 اغستی دي نو پاکستان کې لکپتیان او زرپتیان په 70-60 هزار نشي اغسته تاسو وا نغستی راتلو سره به وګورئ او بیا زیاولک د خدای ژوندې لري چړمبه راشي 70,000 قیمت به چې د ژوندې ل 100,000 لبراش ځکه چې وی سی آر نه کسٹم ډیوټي چتا کړه چې څوک ته محروم پاتې نشي د ملک ل وی سی آر ډیر ضروری د مړو په کپنو دیم کسٹم چرته دوبای نه عربو نه دا غریبان راځي خزو بچولې جامې راغستی په کسٹم ورته پړانګان کې نوري کراچۍ او پنډه او پیښور پړانګان ناشتي شرمخان ولار دی او سیو پرانی ځای بکسی پرانی دی لیکي 3,000 روپے کسٹم 4,000 روپے لکه بچوله می جماعت مخکې کوي لسته کاله مزدوری کړي بچوله کپن راوړی پاغي ورته کسٹم لګي او په وی سی آر دوی کسٹم چت کو د شریعت بل والاو نه تاسو کوي کنه چې شریعت بلم پیش کړي دا بل وګورئ
دا بیلو گوری دا د امیر المومنین نه تپوسو کا چې تا وی سی آر نه کسٹم ولی اوچت کو وی سی آر نه د کسٹم ډیوټي ولی لری کړه دا دسه مبارک شه ده نو ان قریب به وګوره ان شاء الله العزیز چې دا ملک به ډم وی ډم زمون خزه به ډمی وی زمون لونه به ډمی وی زمون زامن به ډمانی او مونږ بس پینګری دبلې ماری تاسو کې چا به سورنه راغستی چا به شپېلې راغستی چا به خېټه پورې دبلې تړلې مونږ به ډمان یو ډمان ستاد ملک رفتار دا سه روان دی پوزیشن دا سه روان دی نو اذا کان رب البیت بالطبل زاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې پلار دبلې غږی نو که بچی ورته غډیږي بچی مشرموا او می ملامت کاوه مونږ به ډمان یو ډمان مونږ مذهب کې یو مسله ده څوک مونږ نه کوي جنازه مکوي څوک دای جنازه مکوي وای په ایمان چې تر اوسه د چا په جنازه دا لګوله جوړه شوې ده چې لکه د مونږ نه کولو جنازه نه کوي دا شوې ده دا مولیانو دا لګوله جوړه کړی سقاط شتاو نشتا ول واشتاو نشتا لکه کورم د سټه اوران شه دا وای چې د دې پلیته د بچی جنازه کیږي او کنه کیږي دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بېمانو یو موس چې سره ونه کې د امام شافعي مذهب دی چې کافر دی دا تپوس چاونه کو پادیرا خوالو اشتاو نشتا غوړیشتاو نشتا کیرشتاو نشتا سخاتشتاو نشتا هم دغه سخات ته دلې پټور کټولو نه مخ کې تاسو خیال راغی نو عزیزانو زموږ ملک نه دا شی جوړیږي لګیا دی او زموږ نور واس کې څه دي سیوا د چغوال اچھا ما ته ډاکټر وای جمعه چې 13 شي ټلیفون راتو کې چې جو پرون جمعه کې څه چالو مال غږ مې نه دی کړی څه چل کې اوس نو بهرحال عزیزان ورز داو چې زړه د خدای کور کوي زړه د خدای د مینې کور کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کور کوي کله ژوند نرستو ژوند خکول غواړي دغه دو مینې دي چې په دې بخلاصيږي او کدا دو مینې دي چې دا دی واره دي چې دا خبره خدای کړې ده په قران کې او فورن ورته سرنګون نشوم والله که جنت وګوري یا دا دی واره ده چې دا خبره پیغمبر کړې ده په حدیث کې او فورن ورته سرنګون نشوي والله که د جنت بوی وګوري نو ما درته ویلې ونه سا غوندو نو مسلم پیغمبر ته داسې چرته کتلی دي سترګو کې رانجه تورا جوبا تور پټکه نو حضور ترا پاسه دو ورته وی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر دی وے محبوبا د بدو د پاسه دی بل بدرا سره وکړه یو خدای سسترګې تورې اولاد پکې نن رانجم چولې دي پیغمبر سینې سره ولګ چې واقعي ستاسو کې زما ډېر لوی درد دی عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې دی صحابه ناس ته وبنشتا زنګل دی علی وبرا پیدا کا علی د غرنا خپلالو چې ګور یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا دی حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج لرازي چې وی ګوره د شپې او به یریږي د سیمنډه به وای داسې تور حضرت علی هغه حبشي ته وی چې دا مشک لګمال راکه زما محبوب او بغختی بیا در تراوړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه لک سات لا یو طرف ته شه بس حضرت رضی دې زنونی وغه بشي او مشک ته واغست او بونه ډکو ورته دلته کېنه
صحابو ته وبراوړي ابشي ور سره راغ چراغ او یا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویم سکله پیغمبر داغه مش په خپل باندې داسې ګوتی خو او بتی راتوي د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره ابشي ته وی چې اسه دی غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی او سم واله هغه چوکته چې داس نه چل ومن هذا دا څوک دی هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا محمد محمد داده یا داده لا اله الا الله محمد رسول ما ته پته نه و ما اوریدلیو دا محمد چې ایمان راوړو حبشي خو ډېر تور حضور جبا غسته و حبشي ته دې خراش چې دې خورا واستو نو هغه جبا داسې کړو حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچول ډېر ساتي سینې سره نیولیو خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه حبشي د سورلسمې سپوږمۍ غوندې پړته ده ا د پنجاب یو عالم دی او ولی بنه پړکې ده بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا اگر بے رنگ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګې دو باندې د سورلسمې سپوږمۍ باندې پړکې تاسو خیال راخی نو عرض مې داو چې بل څوک خسته به په دنیا کې چې تب په مین شي سیوا د خدای نه او بل څوک خسته دنیا کې چې تب په مین شي سیوا د محمد رسول الله نو کار کله خسته چې هم دغه دو دي نو د خسته خبریم خسته ای کنه قبل صحیح په دې پورې یو خبر اور یو مرید روان دی حج لا پیر تا پختن لورا گئے پیران زمونږ ملک مو ډیر زیات دي پیری آسان کار دی خو کوټنای کې کیناو لپټا په سر کو یو دودری بڑی سی پیدا کو راشد حضرت د شپې اندام پروتي نو بس ته ګوره چې څومره دنیا درته راځي مولا توب ګران دی د خدای توبه می دي پیری خو آسان کار دی خو کسو غلا لذي او درغه دواره ته کوي غلا یا الله ته کامیاب کسو زنا پسې دي چې دعا کوي یا الله ته کامیاب دا خو آسان کار دی پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج ته خو زی خو چې مدینه ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې زما سلام وایا ما نوم والا او ورته چې فلان ابن فلان پتا سلام دا مرید چې تل مدینه کې دا چلے کړي دي د روزې نه ورته आवाज شوه دي چې هغه بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا دا واقع مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې مرید راغه پیر صاحب ورته زما سلام دی رسول وی چې جی سلام می او رسولو او आवाज وشو چې زما سلام ورته پیر ورته نه اچ کوم الفاظ دی اوریدلی هغه راته وایا ابل ټکه ور سره پرې دی ویجوم داسې ویل حال وایا ورته روزین आवाज وشو چې هغه بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا دا پیر داسې لړ شو اسمان ته پس مکر او ورځي او وی چې بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں زے بدل بلال شکر خارا بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی
جواب تلخ میں سے بدل بلال شکر خارا و بچیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزای خیر درکړي. نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا درته پیغمبر خیری کړی دي نو ته څنګه په خوشحال شو؟ ورته و بچیا په خدای مې دې قسمی د خسته شوندو سره تاریخ جواب ډېر مزه کوي. نن سال جوړ دې زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت زرخانه سره 15 پیران دي. زمونږ د بالا مانه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو ول د 15 پیرانو چوری مې باندې لیوا چوری مې باندې لیوا. نو دا 15 پیرانو لاینه دمانو تاسو د پلار قبر ته بدم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي و خړه بیړه دي غر کشه. نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوس. نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو بلړه کی چې لړه به کې جا جارون خدا مبارک شه مبارک شه مبارک ولې جارو التاون خطا زوی بدیوش. دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي. مونږ سره زیارت ته سید حسن پیر ورته زنګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړه کی او چې ورلړه چې کانه زنګو کې پرتی مبارک شه مبارک شه زنګو کې کانه پرته زوی بدیوش. دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شوا په میړو په دې ترغه لعنت وریږي چې ترسو واپس کورته نه راغلی. ترغه دا قانون دی. ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې ما یو منټ کې تاسو یو ته ورځي دا سترګې چې قطب پسویل دي د کرسۍ مال راکې اته ورځي اعلان به وکم چې چا خزولی د بار وی تختوي چې اعلان وشي په ملک چې بهر چا خزولی د وی تختوي که یوره نه راوته په دې مخ می تو کوي روبو یوره په دې کې سملای کې بل پاش سملای په دغه سملای ز ګړنګ نسون کوم پوزه داس بل پاس کړو کنه چې دزي بندي په ودونو کې بډازي نه کیږي راشي څومره دنیا د وډونو په ډز امړه اوس زرات لمه مو یاره د مل تاسو دې ځکه لارې ولاړ و ټک 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 ایو په کې داسې بلا غوند را کوشم مو یاره دم ته جمال په مارا منډه نه کی ټک 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 دلته تکړه راځي چې ټکازه تمبوزم ته د خپل تیزونه بیا وګوره چې داسو زه ته بوزم سن 65 جنگ هم یاد شي یادم شي او خپل منډه مو یاد شي کنه دارو د پاره سړی په بالا مانای کې نو او شیخو سورج پس میں چولی نے مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات اچ کیا کرنے ویلی تھے چاٹیاں واسدیاں چاٹیاں او لوی بم په لنډه را غورځېدل وکنه ویل چاټه را وریږي بیړه سوات ته تختېدل دا یو چاټه چې د سده بار نه وګوري او را روانه کنه تاسو به خپل منډه وګورئ دا تاسو دا ټوپک خدا غل دي چې دا سړي دي او مسیدي دي ته ما د پاره پړانګ او زتا د پاره پړانګ مو ته زما مور چولا او زستا مور چولا ته زما برجولا او زستا برجولا لری شي او رمضان ته شي هغه ورځ بالا مانه کې ودون ختی ولې ما پرې دي مالکان ته لری کمال پرېږي تاسو پرې خو چې یو 15 سکان سره یو بلوال دواړه یا خودري مال شابه کنه نو یو ماته وي ثک گیا ما تاسو غواړئ نو دا تاسو چې تکړه دا یو بلم نسی او کسرم په خوې کنه میدان کې
ته به وګورې بیا د خپله توره خدای ته ګورې ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه او زه ستا کور رانه ټوپک یې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپک یې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک بم داغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ دي او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلام خټک وایي څه چل دی ورسره نشته مال زما هېڅ نشته دی حکومت سره زما هېڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آبادو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې داغه حکومتو آنم نه منلی ملزبه د پاکستان حکومت اله منم چې په کوم ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی هم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی هم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی هم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه عام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی نو که یې ونیوم دی هم مردارېږي نو په جیلونو والله که صرفې کړي دي او نه تیریږم ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خدای ماته شه اوس پلیتستان دی دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لري شي او د دې قانون د جناب محمد رسول الله په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کم دي مجسټریټ نشته سیول جج نشته سیشن جج نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته هیڅ نشته د ټولې مکې ښار یو امیر دی یو امیر معلم نه مې تپوس وکړو چې دلته عدالت کټوین نه دلته په کلونو کیس نه کېږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر دی غلی نیولی نه چې بیا یې ته لاس غوڅ کړی زناکار یې نیولی نه چې بیا یې سنګسار کړی شرابي نیولی نه چې بیا یې په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته به په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی به هم درنه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پسې د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او هغه خو وایي چې زه به درته په سدرة المنتهی کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان راو یو د کور روان شو بل د کچرۍ او تاڼې ټکورې لنګ کی که تاسو شریعت تراشي 302 کیس یو ګنټه کې یو ګنټه سړی مړ کو ګوان په تیر شو لاسونه درته رستو تړم او ټوپک دله درکم چې ولای بس خبره خلاصه شوه خلاص زناکار دی ونیو ګوی په وشوه میدان ته راوباسم او داسې کلی ته اعلان وکم چې راځي ولای بس ویولې د کانو کې حق کوي خبره خلاصه غلا وکړه او شهادت په وشو دې ځکه تلاس غوسکه خو چې سوکي ګوري ربه بوګنیږي چې بیړای غر کشه دا حکما دا چلو کو وای په ایمان ملک به امن شي کنه
نن ستا ملک امن شته؟ کور امن کې نه دی، بچی امن کې نه دي، اولاد امن کې نه دی، ځان امن کې نه دی. غړم بشي، بم بخلاشي، لشر کسب پکې والوزی، پتہ به نه لګي. چاکڑے تحقیقات ہو رہے ہیں. دا زمون ملک دی. نازیزانو لکی او درد پیدا کئی چې خدا ترغه با پارام نکینو چې ترسوم د پاکستان قانون بدل کړي نه. ترغه دا ایمان پیدا کئی نو کپدی جذبه مرګم در تراشی نو ان شاء الله چې خدای بمبخي، او کپدی جذبه در تمرګ را نغه نو بخنه امرو را ګرانه ده. خدای پراسته کنم په مالګو خدای وبخي، او نه دا 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکې نم خدا راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم. زه چې چرته جنازه کې پېښ شم کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکی. دا سقاتونه نه ویشي په دې څه چل دی دا دیرو کې کنه سقات تاسو کلی کې خوبم ویش میش. نو ما چې وګورم نو ما پسې 50 روپۍ راوړي، او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپیری. الکه دا ولي وې ته لږ غټ مولای کنه. نو ما ته وګورئ، اسقاط فدیه دا د اعمالو د میت د پاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړی له به ورکې چې نه غرمه خوړلی وي او نه بیګاله درک لګي. ما په دې خبرو پوهیږي؟ کماله دی راکې کور دی وران شه، غر کې د پلار نیکه دی غرق دی، مال ولې راکې؟ دا د اعمالو فدیه ده، او د اعمالو فدیه د پاره مسکین بلټه اوګه تګه نهر. لکه سرسایه ده، سرسایه پیژنئ څه ته وایي؟ ګوره یی ډېر تکړه خلک خو یا خاصه مانه ویریدي یا څه چل دی. سرسایه پیژنئ؟ وړوکی اختر په ورځ چې چل ورکوي امام له ورکوي. ٹھیک امام ډېره موده اغستې وي بجلیګر کې چې امام دی. خو وګورئ د دې په راز پوهیږئ؟ د دې راز دا دی چې دا د اختر ورځ ده. په دغه ورځ چرته مالت کې، گاوند کې، کلی کې وګوره چې د چا نغره سوړ نه پاتې. ټول نغری خو ګرمي کنه، وریجې پخیږي، منچې پخیږي، چا غوښې باندې کړي وي، سوکالوا پخی. د اختر ورځ ده. په دغه ورځ به کورونو لټه به چې زما په دې کندي امالت کې د چا نغره سوړ پاتې نشي. واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهر شپه تیره کا، زما دې په خدای قسمی ټول کلی به په الله جهنم کې اچي. ټول کلی. دولت مطلب پوهیږي؟ خوړل، خورول او د خدای په لار کې خرج کول. یو سړی ماته وی چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی، گزارای جوړه ده، مال امام هم چونکې ناستم دیته دی، سرسایه غریب له ورکوي، امام لاسی او 10 روپۍ ورکوي، نو مرۍ خو پې نه. تاسو خیال راغی؟ نو زما عرض دا عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي، هر څه، خو که د ملک قانون قرآن او حدیث شو. خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کی، توفیق دې راکي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت وکړو. تاسو دې کلی علاقه کې علما دي، لوی علما دي عزیزانو، دوی نه کار والی ماسخوتن ټیم کې راټینګوي، په جماعتونو کې د منځونو ترجمه ته زده کوي. یو نورالرضا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي، تمام ضروریات.